دا جبل حرا دی په کوم کې چې غار حرا دی. غار حرا بالکل د دې غره په دې سر کې دی او دا ډېر زیات انتهایی سخت غر دی. دې کې به محمد عربي صلی الله علیه وسلم عبادت کو او د هغه ځینه به راتلو د بیت الله د خوا نه به راته او دلته به د عبادت کو او د ځان سره به د خوراک کاک سامان راوړلو. یو هفته دوه هفتې هغه به په دې غار کې تېرولی او ځان له به عبادت کې مصروف. دا هغه غار دی او بیا محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې د قرآن نزول هم دلته شوی و. اقرأ باسم ربک الذي خلق د دغه آیاتونو نزول دلته شوی و. د دغه ځینه د قرآن ابتدا شوی و.